بصیرت هوښیارتیا ډیره پکار دی. نن دښمن یو کوشش اندغه دی. مثلا اندغه ژړو څه بیګا مونې عرض وکړلو، اندغه ژړو چې اهل بیت ورباندې تحقیق کوي، ټینګتیا کوي، اندغه ژړو دښمن یو بل رخ سره تو ته چې کوي پیش کوي، تحریف یې کوي. داسې نه دی چې ژړو نشته، بلکې د تیایي بس ښه ډېره ژړو وکړه. خو کوم انداسې د تیایي چې ژړو نه سیلي وي وبسي، ژړو نه روح وبسي، ژړو نه انقلاب وبسي، ژړو نه تحریک وبسي. زه یو مثال یې در کوم، صدق مثال سره به پوه شوئ. ایران کې یو مجتهد و امام خمیني بزرګوار نه مخکې هغه د برطانیه ساموراج څه خصوصا بچی و پرایه هم څه هغه وخت کې د برطانیه حکومت و ایران، هندوستان، پاکستان، بنګلادیش دا ټول علاقې د برطانیه لپیټ کې وي، څه هغه ته بیل ساموراج طاقت نه ویله. هغه وخت کې برطانیه خلاف خبره کوله، دوی ته سر جرأت پکار و. نو هغه مجتهد واسېدلو، هغه برطانیه ساموراج خلاف د جهاد اعلان وکړلو، هغه انګریز حکومت ونیوللو، یوه د ایران چوک کې هغه ته دار ولګولو، څه پنجشۍ باندې وخیجه شو. خبره ته ښه څه کوي، څه پنجشۍ باندې وخیجئ. هشته یو بل چوک و، هلته به ایرانیان انم ورځ او لسم ورځ به جلوس کولو، متهم زنجیرزني به کوله، سنځني به کوله. هغه ځینې یو ځوان ورته منډه کړله، اچاو کې ورته ودرېدلو، څو خلکو د زنځیر اوس پرېږده وایي، سینا پرېږده وایي، ویله ویلې ویله بل چاو کې مجتهد پنسي کوي. که تاسې ټوله دا زنځیرونه مغوی سي یو شو، یو زنځیر ګزار پوکوي، مجتهد به بد شي. خبرې دوی د څه ته یي پرېږده، دا یې لسم ورځ دی، لسم ورځ نه تاسې یو سیاست ما جوړوئ. دا چې ورځ دی، نن عشق ورځ دی، نن سینې ورځ دی، نن د متهم ورځ دی. پرېږده دا خبرې، بیا سیاسي خبرې دلته ونه کړي. دلته دوی سینا ویله، بل چوک کې مجتهد پړي کې اوچات کو پنسي کړل. اشورا وه خو سیلي وي نه بغیر، اشورا وه تحریک نه بغیر، اشورا وه انقلاب نه بغیر. سوچمه خبرې ته دښمن ځنه وخت کې ژړو اندغې انداسه پیش کوي، نه ځنه وخت کې ژړو کې دی شي ته خو بیا ولیکي. خبر ته مسوچ دی اندا ژړو ته خو بیا ولیکي، اندا ژړو تو نشي حالات بوزي. زه دلیل در کوم، مثال در کوم. دغه مدمخانه کې د تا ژړې، دا ژړو آل اصل لري چې تو کې یو تحریک پیدا کړي، څنګه زه به ورختم څنګه تحریک دی چې اخته به ورسره څوک کچيري حرکات کې د کې نو شوالو پای نه شواله. دغه ژړو و د 61 هجره اکوفي ژړو منځ کې څه فرق نشته، هیڅ فرق کې نشته. خبرې څه کله د علي میړنۍ لور ورمنه زینب د کوفي بازار کې ودرېدله، خطبه شروع کړله. هغه خطبه کې بیبي څه وویل، هغه به انشاءالله بعد کې وي. خو دغه ژړو دغه خطبې اثر دا و څه وخوانو غوړو کې ژرجنګیا ودرېدله، خاموشي راغله. بیبي څه خطبه شروع کړله، هغه کې ټوله مصایب او هغه کې انقلاب او یو وخت داسې راغللو چې کوفي والا ښځې نر ټوله په ژړو شو، ټوی ده وایي ژاړي ده. دغه وخت کې ورمن یو ټکی استعمال کو، که څه دا ژړا دی، دا یو متهم دی. خو بیبي د څه دی فلا رقعت الدمع، ژړا مکراره ماشه، ژړا ما دغه ژړا مزمت بیبي کړی دی. د کومه ژړا دی؟ بیبي د ورته کا دغه ژړا څه ضرورت دی چې حسین 61 هجره لسم ورځ نه مخکې 2 محرم کربلا ته راغلی و، غږونه یې درته وکړله، هل من ناصر ینصرني سورې یې درته وکړلې، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، دا غږ یې درته وکړو چې مخ الخاني نه څوک دفاع وکړي سوا د حبیب ابن مظاهر نه، مسلم بن اوسجا نه، او څو نورو میړنیو نه. څوک تاسې کوي اوس ما ورور حسین هم دفاع کړي وی. په دې ژړو مه څه دي، دا خو ژړو نه دی، ننګ دی. دا سیلي وي نه بغیر ژړو دی، دا تحریک نه بغیر ژړو دی، دا انقلاب نه بغیر ژړو دی. دا ژړو مکراره مشه. دغه ژړو بیبي حمایت نه کوي، خدا نخواسته، 100 بار خدا نخواسته. زه به جان د آیاتو نه یم که د بیبي دا جمله ما ته شامله شي چې تا ژړو کراره مشه. ته د وخت یزید، ته د وخت یزیدیت، ته د وخت ظلم خلاف کله آواز نشي وشتوی، دا ژړوی تویا کراره ماشه.
د څه کله ظلم خلاف یک گناه خلاف تو که د آواز و چتولی تکاد نوی ای تو ژړو و د هغې ژړو منځ کې څه فرق نشته